السلام علیکم. سواد تاسو په مختلف حوالو سره پیژنې. یو ډیر ښکلی دی، د ټوریزم دپاره هب دی، د ایشیا سویټزرلینډ ورته وایي. او دویم به یې پیژنې په نان کسټم پیډ ګاډو باندې. نان کسټم پیډ ګاډو دا څه مسله ده، څه تاریخ دی، ولې دلته دومره ډیر دي، نن درته د هغې تفصیل وایم. زموږ پاکستان کې خو هر شی چې کله د اوبو د سر نه واوړي نو بیا حکومت له هوش راشي چې یاره د دې اوس حل پکار دی. نان کسټم پیډ ګاډي دا وه چې ملاکن ایجنسي او د فاټا علاقو کې چونکې د ټیکس نفاذ نه کسټم ډیوټي نه وه او انکم ټیکس نه و، هغوی دا دعوه وه چې دا په موږ باندې نه لاګو کیږي، نو لحاظه دلته کې په ټیکس نشته، نو د کسټم نه بغیر ګاډي به دلته راتله او چلیده به، او هغه به دومره ارزانو. پاکستان کې خو چونکې د آمدن ذریعې کمې دي، نو حکومت یا په پټرولیم باندې آمدن کوي یا په ګاډو باندې غټ غټ ټیکسونه ولګوي چې تا به کم ګاډي په نور پاکستان کې په 10 لکه نو اب هلته کې په 3 او 4 لکه او خلکو به خاندل وي څاروي هلته کې ګران دي او ګاډي ارزان دي. چا به میخه خرڅه کړه ځان له به یو غواګې موټر یا وړوکي موټر پکې واغستو. دا سلسله روانه وه او د حیرت خبره دا ده چې د سواد سره دا ګاډي به ټول د افغانستان نه راتله او د سواد سره د افغانستان یو بارډر هم نه لګي. دا ګاډي به د چمن نه را روان شو، د ویش نه به را روان شو، په دې لارو به په ټولې ضلعې کراس کې او سواد ته به راورسېدل. حکومت به خاموش و. په سواد کې دې وخت کې 3 لکه ګاډي صرف په سواد کې نان کسټم پیډ دی، او چې دا نورې ضلعې ورسره میلاو کې تیمرګره دیر وغیره نو دا 4 لکه تعداد دی. بیا حکومت په دې کې یو فیصله وکړه چې دا ګاډي په جرایمو کې استعمالیږي، نو دی ول یو شرط کېښودو چې ته ګاډي والی نو لوکل پولیس سټیشن سره به یې رجسټر کړي. نو صرف 1,28,000 ګاډي دی وخت کې د حکومت سره رجسټر دي په تاڼو کې یا په یونین کونسلو کې، او نور ټول بغیر دي. بیا په دې کې 2 قسمه ګاډي دي، یو خو هغه دی چې روغ ګاډي راشي سواد ته، او یو پکې کټ ګاډي ورته وایي. په کټ ګاډو کې بیا 2 قسمه دي. کټ ګاډي یو هغه دی چې په پارټس کې راشي، باډي بیلی، په 2 حصو کې انجن بیلی، او هغه هلته ورته بیا ویلډران کیني او مصران او ګاډي جوړ کړي. دویم په کټ ګاډو کې داسې دي چې او د هغې چیسس جنوني. دویم په کټ ګاډو کې داسې دی چې په ملک کې نور ځایونو نه ګاډي په غلا راشي، پټ شي، سواد ته ورسي او هغې له چیسس میسس چینج کی او هغه هم په نان کسټم پیډ ګاډو کې بیا چلیږي. نو جرایم پکې کیږي، دغه پکې هم یو سلسله ده. بیا په دې کې داس چلو شو چې د پیپلز پارټۍ په ګورنمنټ کې په 2012-13 کې حکومت ولې امنیسټي سکیم راوستو چې یاره تاسو په دې باندې یو خاص کسټم ډیوټي جمع کې نو دا ګاډي به لیګل شي. په هغې کې خلکو ډیر فایده ترې واخسته او 78,000 ګاډي لیګل شو. په دغه 78,000 ګاډو کې واړه ګاډي، غټ ګاډي خلکو پکې په اربونو روپۍ جمع کړې او اربونو روپۍ ورته فایده وشوه. اوس په دې کې د خلکو کربونو روپۍ بندي دي او حکومت بیا وی چې کریک ډاون پې کوو. په 2018 کې ورلا حکومت چې کله سواد کې دا بدامني وه، طالبانیزیشن او د خلکو ډیر نقصان شو، نو حکومت ولا د 30 جون 2023 پورې ټایم ورکو چې دې نه پس تاسو ته امنیسټي ملا شو، استثنا ملاو شو او بیا به دا لیګل کو. بیا د 30 جون نه پسې ولا یو کال ایکسټینشن ورکو، خو اوس یې پسې بیا راغستې ده چې دا شیزونه ختمول غواړي. د دې ختمولو دپاره خو اول بارډر سیل کول پکار دي چې د چمن بارډر نه دا را روان شي او سواد ته رارسي. نو د حیرت خبره ده چې دغه وخت کې حکام د کسټم چرته وي. بیا چې سواد ته اوس راورسېدو نو اوس ولې یو درمیانه لاره داسې کتل پکار دي چې د خلکو اربونه کربونه روپۍ پکې بندې دي. کو یکدم یې ضبط کړې نو د 4 لکو ګاډو د حکومت سره ویر هاوس چرته دی، چرته به یې ودروي او 4 لکه ګاډي چې ضبط کړو نو عوامو ته هم ډېر زیات مشکلات شو، تاوان شو. بیا د امن و امان مسلې، خلک به احتجاج له روزي، خلک به هنګامې کوي، مظاهرې به کوي.
څنګه چې ول پیپلز پارټي په ګورنمنت کې منیسټري اعلان کړو حکومت لا پکار دا چې اول بارډر سیل کی چې نور یو گاډي را نشي او بیا کل عام ورلا اعلان کی چې بای په دې کسٹم جمع کې او د کسٹم گاډي چې چا لیګل شو ابي د دینه پس ول ټایم ورکی چې او کال کې کسٹم جمع کې شپږ شو کې جمع کې او داینه پس چې کم بیا گاډي پات شي اب ضبط کو د دې سره به دوه کارو شي یو خو به دا گاډي لیګل شي بل د حکومت خزانه خالی ده په اربونو روپے به حکومت خزانه تراشي خو کو دغه سي زور زبردسته باندې گاډي نیسه نو سمره بنیسه سلور لکه گاډي ودرولو د حکومت سره یا د انتظامیه سره هیڅ ځای نشته ویراوس نشته بیا به یو بل سردردې په سر شي نو څوک چې دا فیصله کوي ادارې ټولې په یو ځای کینی او ډیر په سوچ سمج او د عوامو د خواهشاتو مطابق کو دا فیصله وشي اله به دا مسله حل کیږي کینی بیا به د امن او امان مسله او د احتجاج مسله جوړ شي امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښ شوي کسٹم مسله ډیره زیاته ده خو څنګه چې د پاکستان هر اداره تباه ده نو د بارډر بلوچستان نه د افغانستان نه گاډي راځي او سوات ته رارسي او د سوات یو بارډر هم افغانستان سره نه دی نیولې لګېدلې نو اول خو د دې خلکو نه مخکې د دې ادارو نه تپوس پکار دی چې ستاسو په موجودګۍ کې دا گاډي سوات ته څنګه رارسي کمنټ پیو کې لایک ولا ورکې دوستانو سره شیر کې او د سوات خلکو سره کو د دې حواله سره نور څه معلومات دي نو از لازمن ما سره په کمنټ کې شیر کې چې بیا عوامو ته او اعلی حکامو ته مخې ته کیدو سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته